الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. سورة البقرة سلور حصے وا. اوله حصہ د آیت نمبر 97 پورې وا چې پاغي کې د الله تعالی توحید او یووالی ذکر کېدو او خصوصا شپږ خطابونه بنی اسرائیل ته الله تعالی ذکر کول. دویم خطاب دویم باب د آیت نمبر 97 نه د آیت نمبر 177 پورې پاغي کی بنیادی مسئله د نبی صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې د اعتراضاتو او داغي د جوابونو و. دریمه حصہ د آیت نمبر 177 نه د دې آیات کریمه د اول سره پورې ختم شوه. یا ایها الذین آمنوا ولكن الله يفعل ما يريد. او دا د الله تعالی په توفیق سره ښه تفصیلی منګ ویله، خصوصا پاغي کې هغه درې قسمه احکامات چې یو د مجاهد د ځان سره تعلق لرو، دویم د هغه د مملکت او د علاقې سره، او دریم د هغه د کور سره. په منځ کې مسئله د حج او د عمرې راله، او په آخره کې الله تعالی د بنی اسرائیل واقعا ذکر کړل د دوو ډلو. د دې آیات کریمه نه الله تعالی د دې صورت اخرنۍ حصہ شروع کړي، او په دې کې به بنیادی او اهمه خبره د الله په لار کې د مال د لګولو چې دې ته ویل کېږي انفاق فی سبیل الله تعالی، او دا به د صورت د آخر سره پوری په دې کې مختلفې خبرې دي. اول سر کې الله تعالی ترغیب ورکوي انفاق طرف ته، او بیا چې د کمی خبرې د پاره انفاق یا مال لګول کېږي هغه مسئله ذکر کوي په آیت الکرسی کې الله لا اله الا هو الحي القیوم. د دې مسئلې د نرستو الله تعالی دوه ډلې ذکر کوي. یوه ډله هغې ته ویل کېږي اصحاب الرشد د سمې لار والا، او دویمه ډله هغې ته ویل کېږي اصحاب الغی د کږې لارې والا. او بیا الله تعالی واقعات ذکر کوي په دې باندې چې کم د سمې لار والا دي د هغو دوست الله تعالی دی. وګوره حضرت ابراهیم علیه السلام ته، وګوره حضرت عزیر علیه السلام ته، او چې کم د کږې لارې والا دي الله تعالی فرمایي د هغو دشمن هغه د هغو دوست چې دی نو شیطان دی، او شیطان هغه د گمراهۍ په لاره باندې روانوي او د حق د لارې نه چې دی نو هغه منع کوي. وګوره نمرود ته چې د وخت لوی پیغمبر حضرت ابراهیم په مقابله کې راغلی دی او هغه مناظره کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، انفقو تاسو خرچ وکئ، مما دا غڅنا رزقناکم چې منګه درکړي دي تاسو ته، من قبل ان یأتی یوم مخکې دا غورزینا، مخکې د دینا یأتی چې راشي یوم غورز لا بیعن چې نه بیع اخستل خرڅول پاغي کې، لا بیعن بیع په عربی کې ویل کېږي خرڅولو ته. خو کله کله قرآن کریم کې الله تعالی یو شی ذکر کی او د هغې چې کوم ضد او مخالفي هغه په هغې باندې ورقیاس کی چې څنګه پکې خرڅول نشته دی نو داسې اخستل نشته دی. څه مطلب؟ یعنی داسې نشي کېدی چې یو کس خپل ګناهونه په بل چا باندې خرڅ کی یا د بل چا نیکی چې دی نو هغه واخلي. لا بیع فیه ولا خلة
او نه به دوستی پاغه کې د کافرو. په آخرت کې په قیامت کې دوستی بنئ داغه هغه هولناکی او هیبتناکی په سورت معارج او په سورت عبسه وتولى کې الله تعالی ذکر کړي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. ا دوستی خلا پرېدا خلق بچ دینو د خپل ورور د خپل ورونو او د خپل زامنو او خپل مور او پلار نه بچ دینو تختی او حتی دا چې هغه بیبي چې داغه د پاره باغه هر څه چې دینو پرې خودل داغه نه بم تختی. ولا خلتن او نه به دوستی د کافرانو. البته مؤمنان داغو دوستی به. کافر چې کم دینو مال الظالمین من شفیع من حمیم ولا شفیع یطاع. د ظالمانو د پاره چې دینو پاره کې بسو ګرم دوست نه. ورستو براشي هغه آیات بیا موږ ورستو راړو. خو د مؤمنانو دوستی هغه به په آخرت کې او داغو دوستی به برقراري. د دې وجنه علما کرام ذکر کوي په دنیا کې دوستی چې دینو د نیکانو سره وساته چې دا دوستی د دې لپاره ختمېدل نشته. لکه سورته زخرف تاسو راوړو 15مه سپاره صفحه نمبر 446 او آیات نمبر 67. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء دوستان یومئذ په دغه ورځ د قیامت باندې بعضهم زنی د دینا لبعض د زنو نورو د پاره عدوون دشمنان بی. دوستان بچی دینو داغو دوستی په دشمنی به بدل شي. الا المتقین مگر پرهیزګاران چې داغو په دنیا کې دوستی وا نو هغه به برقراري او هغه ته الله تعالی فرمایي یا عبادی ای زما بندگانو لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. نبی سیر نن رضی پتا سبانی او نبی تاسو غمجن کیږئ. بهرحال لا خلتن نبی پاغی کی دوستی د کافرانو ولا شفاعت او نبی په دغه قیامت کې څه سفارش. والکافرون او کافران هم الظالمون هم دی ظالمان. ولا شفاعت دا ټکي په ذهن کې یاد ساتئ. رستو آیت الکرسی کې په دې باندې چې نو لګي خبرې کو. الله والکافرون او کافران هم الظالمون هم دی ظالمان. کافران چې دینو هغه غټ ظالمان دي. کاغی نور ظلم نه کوي په بندګانو باندې نو د الله تعالی په حق کې چې هغه کم ظلم کوي دا لوی ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم. شرک چې دینو هغه ډیر لوی ظلم دی. د دې وجنه کافران کو نور ظلم نه کوي نو هم هغه ظالمان دي. او د دې وجنه امام نصفی دلته د یو عالم قول ذکر کړی دی چې الحمدلله الذي قال هكذا ولم يقل الظالمون هم الكافرون. چې د الله شکر دی په دې باندې چې الله ویلي کافران چې دي هم دی ظالمان او د څه ونه فرمایل چې ظالمان کافران دي. ورنبه خو چې دینو د ارچا بیړه غر کوا ځکه چې ایون عالم یظلم ار یو کس چې دینو ظلم کوي نو چې ار یو ظالم چې دینو کافر وینو بیا خو یو هم د بچ کېدونو. خو الله تعالی فرمایل نه ظالمانو کې هر ظالم کافر نه دی. والکافرون کافرانو کې هر کافر هم الظالمون هم دی ظالمان دي. الله لا اله الا هو الحي القيوم. قرآن کریم کې لوی صورت په اعتبار د آیات سره هغه سورۃ البقره ده او لوی آیات په اعتبار د الفاظ سره هغه مرست راضی په اعتبار د حروف سره هغه ته آیت المداینه وي. یا ایها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين چې پاغه کې مسائل د قرض چې دینو په قرض چې کومه معامله کیږي داغه تقریبا 25 مسلې په آیات کې ذکر کی. لوی آیات د حروف او د مسائل په اعتبار سره او د عظمت او د فضیلت او د ثواب په اعتبار سره لوی آیت چې دی نو هغه آیت الکرسی ده. دا آیات الکرسی نه ده، دا آیت الکرسی ده. آیت الکرسی مطلب یو آیت چې په هغې کې لفظ د کرسی ذکر دی او د دې سره د لا اکراه فی الدین آیات نه دی. دا اوس نه دی یو ځای صرف وهو العلی العظیم پورې ده. دا صورت دا آیت چې دی نو دغه ځای پورې دی چې کوم آیت فضیلت. او نبی صلی الله علیه وسلم د یو صحابي نه تپوس کړو قرآن کریم کې چې کوم دی نو لوی آیت کم یو دی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعرض وکړو چې آیت الکرسی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته فرمایل چې تا ته د علم مبارک چې د علم د ابو زیاد تا ته د علم مبارک شي چې تا ته دا پته ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ با
کله کله د قافلونه چې دی نو تپوسونه کول چې پلانکې آیات کم یو دی پلانکې کم یو دی. نو دغه رنګې د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه د دې آیات په باره کې تپوس کړو چې غټ آیات کم یو دی. نو حضرت عبدالله بن مسعود ورته فرمایل چې غټ آیت قرآن کریم کې دا آیت دی الله لا اله الا هو الحي القیوم، دې ته ویل کېږي آیت الکرسی. ډېر فضیلتونه د دې آیت راغلي دي او یو حدیث مبارک کې راځي امام ابن کثیر صاحب حدیث ذکر کړی دی چې کوم یو مومن د فرض مانځه نه وروستو یو پیری آیت الکرسی وای نو د هغه د جنت په منځ کې رکاوټ چې دی نو صرف هغه د هغه مرګ دی، بس د هغه مړه کېدل دی او هغه چې دی نو جنت ته رسېدل. دا د دې صورت د دې آیات چې دی نو لوی فضیلت د هر فرض مانځه نه پسې ویلی شي. او د دې وجې نه امام ابن تیمیه رحمه الله تعالی فرمایي چې کوم وخت نه زه په هوش کې راغلی یم او په ښه او بد باندې پوه شوی یم نو زه د هر فرض مانځه نه پس دا آیت ویم. نو د هر فرض مانځه نه پس هغه وایي چې زه دا نو هغه فرمایي چې هر فرض مانځه نه پس زه دا آیت چې دی نو خامخا ویم. د دې وجې نه دا امام روح المانی امام آلوسی صاحب فرمایي چې ما ته یاد نشي چې زه چېرته ویده شوی یم او ما سورت ملک چې دی نو نه ویلی. نو د دې وجې نه علما کرام ذکر کوي چې دا کم مشران علما کمی مرتبه ته رسیدلی دي نو هغه مرتبه نشاته چې کوم دی نو اعمال دي. دا واړه واړه اعمال موږ ته ښکاري خو د دې فضیلت چې کوم دی نو هغه ډېر زیات دی. او انسان چې یوې ترقۍ ته رسیږي او یوې درجې ته رسیږي نو د هغې بنیادي وجه هغه عمل دی. د دې وجې نه وروستو به راشي انشاءالله که ژوند سورت سبا کې سورت فاطر کې الله تعالی فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. الله تعالی ته پاکې کلمې چې دی نو خیږي او نیک عمل هغه بنده چوتی. والعمل الصالح یرفعه، نیک عمل چې دی نو هغه بنده چوتی. نور توجیهات هم په دغه آیات کې شته، مقصدونه نورم دي خو یو مقصد علماو دام ذکر کړی چې بنده د الله تعالی په نسبت باندې په مرتبه کې چوتیږي نو هغه د اعمالو د وجې نه. او د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه، چې کم یو کس عمل هغه رسته کو یعنی عمل یې رسته کو نو د هغه نسب او د هغه خاندان چې دی نو هغه په مرتبه کې نشي مخکې کولی. نو اصل شی چې دی نو هغه عمل دی. او د دې آیات په فضیلت کې علما هغه مشهور حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زکات د مال د حفاظت د پاره چې دی نو هغه کینولې او د څوکیدارۍ د پاره چې د شپې څوکیداری وکړه. د شپې یو سړی وي ما ولیدو چې لګې دی زر زر د هغه غلې نه چې دی نو لپې ډکوي. نو ما ونیولو هغه ما ته چې دی نو بانې شروع کړې دا یې راته وویلې چې ما پرېږده ما چې تا نبي علیه السلام خواله بیم. نو هغه ویلې چې ما پرېږده او زما بچي دي او واړه مې دي. وایي ما پرېښودو. سبا له نبي علیه الصلوۃ والسلام هغه ته وفرمایل یا ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه، ستا قیدی پرون د شپې څه چلو وکړو؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام ته پته څنګه ولګېده؟ دا د وحی په ذریعه باندې، دا د غیب علم نه دی، ورنه ډېرې خبرې دي چې د هغې معلومولو ته ضرورت او نبی علیه الصلوۃ والسلام ته هغه نه دي معلومې شوي. نو څوک د دې نه دا نشي دلیل نشي نیولی چې یاره وګوره نبی علیه السلام په غیب باندې پوهېدلو. فتاوی قاضي خان کې وایي من ادعا علم الغیب فهو کافر، چا چې د غیب د علم دعوه وکړله نو هغه کافر دی. او په فارسی کې عبارت لیکلی دی بیا ویلی دي که دوه کسان زنانه او سړی نکاح کوي او دا وایي چې د الله او د الله پیغمبر من ګواه کوو نو دا دواړه وایي کافر شو، ځکه چې دیو دا عقیده وساتله چې د الله پیغمبر د مرګ نه وروسته چې نو په غیب پوهېږي او هغه حاضر دی. حالانکه وایي هغه په غیب باندې نه پوهېدو حینما کان فی الاحیاء، کله چې په ژوندو کې نو څنګه به چې دی نو هغه په غیب باندې پوه شي حالانکه هغه وفات شوی.
بهر حال نبی علیہ السلام ته فرمایل کذب وسيعود، دې سړی چې دینو دروغ ویلی دي او دا به د شپې راځي. دویمه شپه باندې به ونیولو، به هغه دا باندې شروع کړي. نبی علیہ السلام ته فرمایل سباله چې دا به راځي، دروغ ویلی دي. په دریمه شپه چې راغلی نو نبی حضرت ابو هریره رضی الله عنه ونیو او ته فرمایل چې خامخا به نن چې دینو د نبی علیہ السلام دربار ته پیش کوم، ته چې دینو هره ورځ راځي او دروغ وی. نو په اخرنۍ ورځ باندې هغه دا ویلي چې زه تا ته یو وظیفه درکیم او هغه ته ویوه بیا به چې کوم دینو ته زمانه په حفاظت کې، او هغه وظیفه هغه دا الله لا اله الا هو الحي القيوم. اوس دا خو د شیطان خبره وه، خو سباله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله حضرت ابو هریره پیش شو نو هغه ته فرمایل چې ما ته دغه رنګ خبره وکړه. نو نبی علیہ السلام فرمایل صدق وهو كذوب، نور خو چې دینو ډیر ګاډری دی، دروغ وای، خو په دې خبره کې چې دینو رښتیا دی. صدق وهو كذوب چې دا آیت الکرسی تا ته دروغ خودله. د دې وجه نه علما کرام ذکر کوي د جناتو لپاره خصوصا آیت الکرسی دا چې دینو ډیر اثر لري چې په جناتو باندې ویل شي. او کله کله چې دینو آیت الکرسی هغه سړی وای او هغه مطلوبه نتیجه یا چې کوم د مراد هغه نه پوره کیږي. زمونږ استاد محترم مفتی مسلم سے فرمای دله په کار دی چې بیا او د کیږي نو آیت الکرسی دی وای او دس دی کوي، دا دس په حالت کې او کو بیا هم اثر نه کولو نو بیا دا په خپل کور کې چې دینو نظر واچي کې دی شي و زنانه هغه د پردې خیال نه ساتي، او که هغه می نو بیا د خیال وکي سرکاوټ به خامخای یا به چې دینو تصویرانی یا به په کور کې سپی و غیره چې د هغې د وجې نه چې دینو د آیت الکرسی اثر نه کوي. به هر حال حدیث مبارک کې راځي چې د سورت مومن اولنی آیتونه، سورت مومن 40مه سپاره تاسو راواړو صفحه نمبر 421 سورت مومن اول سر کې حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. دا درې آیتونه د سورت حامیم مومن او دا غي سره آیت الکرسی د دې چې دینو ډیر فضیلت راغله چې سحر او ماخامي سړی وای الله حفاظت کوي د انسان. دغه آیتونه سره د دې آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القيوم. وس دا ټول قران کریم د الله تعالی کلام دی. ذهن کې دا سوال راځي چې آخر دی آیت لولې دومره فضیلت حاصل دی. دا خو د قران کریم د وحی و حصہ ده، نو دا په نور باندې ولې چې دین غوړش. د دې وجنه علما کرام امام ابن کثیر صاحب ذکر کوي چې دې صورت کې لس خبرې غټي غټي خبرې، او دا لس خبرې چې کوم دینو په نور آیتونو کې نشته سوا د یو آیت نه چې هغه په سورت حامیم شورا کې دی، هغه به رستو راشي. فلذلك فدع واستقم كما امرت. هغه کې دغه لس خبرې دي، خو هغه کې یو اضافي خبره بل نشته چې هغه په دې صورت کې ده، او هغه دا چې په دې کې دا ټول خبرې د الله د علم په باره کې، د الله د ذات په باره کې، او د الله د صفاتونو په باره کې، او هغه عام خبرې دي. نو دی وجنه دا آیت دا غینه چې دین غورش. زمون استادان خصوصا امام محمد طاهر پنځپيري رحم الله هغه ذکر کوي چې په دې آیات کې د الله تعالی نوم ولس پیری ذکر شوی. کله کله ځنې زینو کې ښکارا ذکر دی، ځنې زینو کې پټ ذکر دی. هغه ته مزمر وای، عربی په قاعده باندې چې څوک پویږي هغه په دې باندې پویږي. یو اسم ظاهر چې بالکل ښکارا ذکر لکه الله، دا الله تعالی نوم دی، او نور چې دینو پټ لکه الا هو، دغه رنګ لا تاخذه له، دا چې دینو د الله تعالی په نومونو کې راځي. نو دا چې شمار کې دا ټوټل چې دینو ولس پیری دی، او د الله تعالی نوم په دسی انداز باندې په نور سوراتونو په نور آیاتونو کې چې دینو نه دی ذکر. د دې وجه نه دې آیت لچې دومره فضیلت. الله تعالی چې لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله تعالی دی، داغه نه سوا د عبادت مستحق څوک نشته. د عبادت که هر یو جزء او داغه قسمی، کاغه سجده ده، او کاغه رکوع ده، او کاغه چې دینو نظر او منښت ده، او کاغه قربانی صورتونه دي، شکلونه دي، دغه ټول د عبادت قسمونه د دې مستحق
د الله نه علاوه بل څوک نشته دی. او دې ته دلته چې دی نو علماو د اله یوه معنا کړې. فرمایي الله الله تعالی چې دی لا اله نشته دی په زوره شفارس کوونکی د هغه نه د هغه الا هو مګر هغه الله تعالی. زور چې په قیامت کې چلیږي نو د هغه چلیږي، په زوره د هغه سره سفارشي نشته دی. الحیو دغه الله تعالی ژوندی دی. نو موږ هم ژوندي یو. الله تعالی د ژوند بیا څه مطلب؟ و دا دلیل شو په دې خبره چې الله د بندګۍ ولې مستحق، ځکه چې الله ژوندی دی. نو سوال راغلی چې موږ هم ژوندي یو. د هغې جواب دا ده چې ته ژوندی خو ستا ژوند داسې نه دی لکه څنګه ژوند چې د الله تعالی دی. ولې؟ ځکه چې د الله تعالی ژوند هغه جدا دی. سورة فرقان 19 سپاره کې د هغې د الله تعالی د ژوند هغه کیفیت ذکر دی. صفحه نمبر 329 او آیات نمبر دی 58. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا. وتوکل او ځان وسپارته علی الحی هغه ژوندي ذات ته لا یموتو چې هغه باندې مرګ نه راځي. ته چې دی نو ژوندی یې خو په تا مرګ راځي، ته به مرې. وسبح بحمده وکفا به او کافی دی دغه الله تعالی بذنوب عباده په ګناهونو د بندګانو خپلو باندې خبیرا خبرداره. دا د هغه چې کوم دی نو ژوند دی لا یموتو چې هغه باندې سره مرګ راځي نه. الاول والآخر والظاهر والباطن سورة حدید کې برش. الحیو همیشه ژوندی دی. القیوم ولاړ دی په تدبیر د عالم باندې. د عالم او د دنیا چې څومره نظام دی نو د هغې چلونکی یو الله تعالی دی. د دې آیات کریمه یو فضیلت علماء دام ذکر کړی دی چې په دې آیات کریمه کې د الله اسم اعظم ذکر دی. د الله اسم اعظم، اسم اعظم خو به تاسو اورېدلی چې وایي د الله اسم اعظم پلان کې ته معلوم دی. اوس دا اسم اعظم کم یو دی؟ علماء کرامو ذکر کړي دي. په تفسیر ابن کثیر هغه احادیث را نقل کړي دي او هغه ذکر کوي چې د الله تعالی اسم اعظم په 3 سورتونو کې چې دی نو ذکر دی. یو سورت بقره کې په دې آیات په دې اولنۍ حصہ کې الحی القیوم، دا الحی او القیوم دا د الله تعالی اسم اعظم دی. او دویم د سورت آل عمران په اول سر کې لکه تاسو راواړوئ سورت آل عمران 46 نمبر صفحه د 2-3 پاڼې وروسته اولنۍ آیات دویم الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. هغه ذات چې هغه همیشه ژوندی دی، چلونکی دی نظام د جهان لره. او دریم آیات هغه سورت طه 14 سپاره کې چې دی نو هغه ذکر دی. 14 سپاره آخر پاڼه نه یوه پاڼه مخکې صفحه نمبر 289 190 او آیات نمبر دی 111. وعنت الوجوه للحي القيوم. د قیامت حالت الله تعالی ذکر کړل تا. وعنت الوجوه او عاجز بشي ذلیل بشي مخونه للحي القيوم هغه ذات ته چې هغه همیشه ژوندی دی، چلونکی دی نظام د جهان لره. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای چې د جنگ بدر په ورځ باندې زه لاړم د نبی علیہ السلام خواته، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوله د صحابه کرامو د غلبې د پاره او فرمایلی یا حی یا قیوم لا اله الا انت برحمتک استغیث. ای هغه ذات چې هغه همیشه ژوندی دی، چلونکی دی نظام د جهان، نشته دی لایق د بندګۍ سواستانه. برحمتک استغیث، ستا په رحمت سره زستانه ستا مدد غواړم. نو دا غینم دا معلومیږي چې الحی القیوم دا چې نو د الله تعالی اسم اعظم دی او په احادیثو کې ذکر کیږي. په دې سره چې انسان د الله تعالی نه کم څه وغواړي نو الله تعالی چې نو قبلې. دا پکې بل فائدہ شو. لا تاخذه، څنګه الله تعالی دی لا تاخذه ننسی اغلرا سنتون پریشانی ولا نوم او نخوب. د خوب چې دین علماء درې قسمونه ذکر کړي، یو ته نعاس وي، یو ته سینتون وي او دریم ته چې دین نوم وي. نو سینا دا هغه خوب ته ویل کیږي چې سړی خوب بالکل اولنې سری سترګې کله کله بنديږي او کله چې کم دینو کلاویږي، دې ته ویل کیږي سینا. دویم نعاس ته چې سترګې پټي شي او سر چې کم دینو یو طرف ته او بل طرف ته چې دینو کګیږي را کګیږي. او دریم هغه نوم دی او نوم چې دینو هغه کامل خوب دی
چې سړی باندې سترګې هم پټې شي او د هغه زړه چې کوم احساس دی هغه هم چې دی نو هغه ختم شي، غفلت پرې راشي. والله تعالی فرمایي لا تاخذوه، نه نیسي د الله تعالی دی الله تعالی لرا سینتون پرکاله ولا نوم او نه خوب، نه د خوب هغه اوله حصہ او نه هغه کامله حصہ. دلته چې دی نو ځنې خلکو یو واقعه ذکر کړې ده او تفسیر ابن کثیر کې چې دی نو هغه رانقل ده، خو په هغې باندې څه کلام هغه نه دی کړی. نور مفسرینو په هغې باندې بیا کلام کړی دی چې حضرت موسی علیه السلام الله تعالی ته عرض وکړو یا الله ته اوده کېږي نه، نو الله تعالی هغه ته وفرمایل چې ته یو 2 شیشې راواله او په لاس کې ونیسه او په 2 لاسونو کې ونیسه او اوده کېږي به نه. حضرت موسی 2 شیشې راواخستې ودرېدو او د خوب په هغه باندې جټکه راله، خو بیرته ځان چې کوم دی نو راټینګ کړو، 1 جټکه 2 جټکې، حتی دا چې په آخره کې هغه اوده شو او هغه دواړه شیشې چې دی نو هغه د یو بل سره وجنګېدې او ماتې شو. الله تعالی ورته وفرمایل چې که چېرته زه اوده شمه نو بیا به ځمکه او آسمان چې کوم دی هغه به د یو بل سره وجړقېږي او وبه جنګېږي او دا ټول نظام به درهم برهم شي. دا چې کوم دی نو دا ځینې مفسرینو ذکر کړی دی، خو دا منګړته او بې فایدې خبره ده، حدیث نه دی. د دې وجې نه امام قرطبي صاحب ذکر کوي وقد ضعفه غیر واحد ومنهم البیهقي. دا حدیث چې کوم دی یو نه بې شمار علما او امامانو چې دی نو دې ته کمزوری ویلی دی، او د هغو نه یو امام چې دی نو امام بیهقیم دی چې هغه فرمایي دا کمزوری دی. د حضرت موسی په باره کې ځینې خلک داسې قسمه خبرې ذکر کوي و یو ځل حضرت موسی چې کوم دی نو هغه په لاره روانو، یو کس ویلی چې زما دپاره دعا وکړه. حضرت موسی د هغه دپاره دعا وکړه خو د هغه دعا قبوله نه شوه. نو په خوا باندې یو ملنګ تېرېدو نو هغه ته ویل چې دعا وکړه، نو هغه دعا وکړه او د هغه دعا قبوله شوه. نو حضرت موسی عرض وکړ یا الله زما دعا دې ولې قبوله نه کړه؟ وی الله تعالی ورته وفرمایل چې ته دغه ملنګ ته چېرته رسېدی شي. اوس دا خبرې خلک بیانوي، دې ته نه ګوري چې چېرته یو پیغمبر او چېرته ملنګ، د ملنګ مرتبه چېرته پیغمبر ته رسېږي. نو دې وجې نه هر حدیث چې دی نو هغه د بیانولو هم نه. یو کتاب مې کتو په هغې کې داسې عجیبه خبرې ذکر کړي، اوس په نوم د حدیث باندې ځینې خلک چې کوم څه ییني بس هغه ټول راخلي بس بیا بیانوي، او ځینې خلک په نوم د حدیث چې معمولي غونته کې دا ضعیف ونی ورته لیکلی بس بیا هغه نه قبلوي. دا دواړه چې دی نو افراط او تفریط او زیاتی دی. نو هغه قصص الانبیاء په نوم باندې کتاب دی، په هغې کې چې دی نو لیکلي دي چېرې د فرشتو نعوذ بالله د ځنو سرونه چې دی نو د خرو سرونه دي او د ځنو غا د مارانو دي، او دا دنیا چې کوم دی نو دا د دې نه لاندې چې دی نو غوا ده، دا دنیا د هغه غوا په ښکرو باندې چې دی نو ولاړ ده. عین چې کوم د هندوانو عقیده ده هغه څه چې دی نو عقیدې هغه ذکر کړې ده. د دې وجې نه علما ذکر کوي چې یو سړی د نبی علیه صلات وسلام حدیث بیانوي او د هغې د کمزورۍ په باره کې دا نه وي چې دا کمزوری دی، نو ده په نبی علیه السلام باندې دروغ وتړل، تی نبی علیه صلات وسلام ته منسوب کې، او دا نه وي چې دا چې دی نو کمزوری دی. نو دا خبره خو لکه دا تعین د نبی علیه صلات وسلام چې دی نو هغه قول ذکر کو، قول یې جوړ کو. دې وجې نه دی کې احتیاط پکار دی. له خاص دغه الله تعالی دپاره دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما هغه څه دي فی الارض چې په ځمکه کې دي. نو چې هر څه د هغه دپاره دي نو بیا هغه پرېږدي او د الله تعالی یو بنده مالک پرېږدي او بنده او غلام چې دی نو هغه رانیسي او د هغه بندګي کې. نو الله تعالی فرمایي د دې هر څه مالک زیمه من ذا الذي څوک دی هغه کس یشفع عنده چې سپارش به وکړي په نزد د الله تعالی باندې د الله تعالی په دربار کې الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی باندې په اجازت د الله تعالی باندې. د شفاعت عقیده یا د شفاعت مسأله دا مخکې مونږه څه سرسری غونته کې ذکر کړی وه، خو دلته به لږ څه ناڅه وضاحت نور وکړو. شفاعت په قیامت کې به کېږي. قرآن کریم کې د دې په باره کې آیاتونه راځي او آیاتونه دوه قسمه. ځینې ځای کې آیاتونه بالکل داسې چې هغې نه انکار معلومیږي، لکه دا مخکې مونږه آیات ویلو ولا خلة ولا شفاعه، نه به په قیامت کې سفارش
سفارش به پکې نه او دغه رنګي مخکې موږ ویلو په دوځه په سورته بقره کې چې پاغي کې الله تعالی ذکر کړی دی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه چې هیڅ نفس ته شفارس چې کم دینو هغه فائدہ نه ورکي او دلته دی آیت الکرسی نو د دینه دا معلومیږي چې سفارش د سره شته په قیامت کې شفاعت او آیت الکرسی کې الله تعالی ذکر کوي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه څوک دی هغه کس چې سفارش به وکي د الله په دربار کې مگر داغه په اجازت باندې نو آیتونه دوه قسم رالل یو کې تی انکار او یو کې چې دینو داغه اثبات چې سفارش ته نو دی وجنه زمونږ استادان خصوصا استاد محترم شیخ غلام حبیب رحمه الله هغه بدلته چې دینو انتهایی خسته انداز باندې داغه درس تاسو اوریدل شي چې څومره په خسته انداز باندې د آیت الکرسی هغه وای هغه ذکر کوي چې قران کریم کې کم ځای کې دا خبره چې سفارش په قیامت کې د سره شته نه نو دا غي مطلب دا دی چې هغه شفاعت او هغه سفارش نشته چې کم شفاعت دعوه به چې دینو مشرکین کوله لکه مشرکین به دعوه کوله تاسو سورۃ یونس راوړوي صفحه نمبر 190 او آیات نمبر 18 مشرکین بداول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم او بندگی کوي دا مشرکین سوا د الله تعالی نه ما دا غس لا يضرهم چې نه ضرر ورکول شي دیتا ولا ينفعهم او نه سفارش کول او نه فائدہ ورکول شي دیتا او چې دیته وي چې تاسو د دې بندگی ولې کوي نو وای ويقولون وای دی هؤلاء شفعاؤنا عند الله دای سفارشین دي زمونږه پنځ د الله تعالی باندې دغه رنګي سورۃ روم سورۃ زمر آیات نمبر 3 غالبا درشتمه سپاره 413 نمبر صفحه 413 آیات نمبر 3 الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا او هغه کسان چې نیولې دي سوا د الله تعالی نه اولیاء نور دوستان وای دی ما نعبدهم منګه بندگی نه کو د دې بوتانو بندگی نه کو ولی کې الا ليقربونا مگر د دې لپاره چې دې نږدې کې منګه ال الله الله تعالی ته زلفا په مرتبه کې د دې لپاره چې دې نو ولمنګه دا الله تعالی د دې لپاره منګه د دې چې نو عبادت کو وصلت نو کم ځای کې چې الله تعالی فرمایي چې شفاعت بني نو الته مقصد دای چې شفاعت دغه شفاعت نشته چې کوم دي مشرکین د ځان لپاره چې دینو منلو چې رمنګ بندگی کو د بوتانو د لپاره چې قیامت کې دې زمنګ سفارش وکړي لکه تاسو راوړل سورۃ روم 21 سپاره 2 پاڼه ده صفحه نمبر 366 او آیات نمبر 13 ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون چې کله قیامت قائم شي نا امید بشي مجرمان ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء او نبید د دې د پاره من شرکائهم د حصدارانو د دینه شفعاء او سفارشیان اچ دی بویلی هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله تعالی فرمای دا غینه بچ دینو د دې سفارشین ني اوس آیاتونه چې دینو ډیر دي درس چې دینو به وګدیږي به هر حال ورستو به سورته زخرف کې مراشي په اخره کې ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه چې دوی د کوم کسانو بندگی کوي الله وي هغه د دې د پر سره د شفاعت واکداران نه دي سورته احقاف کې براشي چې سمودیانو د ځان د پاره چې کم دینو سفارشین نیولیو فلو آیت نمبر 28 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها اچ کم د نږدې کېدلو د پاره د خدایان نیولیو الله تعالی فرمای فلولا نصرهم هغه ولید دي چې کم دینو بند مدد نو کړه چې کله په د الله عذاب رااله یو داش او دویم چې کوم د سفارش آیاتونه دي لکه دل ترازی من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه دغه رنګه سورته طه کې براشي کوم آیات چې موږ راړولو وعنت الوجوه للحي القيوم دا غینه دو درې آیات مخکي الله تعالی فرمایي يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا د دې آیاتونو مقصد دا دی چې قیامت کې به سفارش یي خدا سفارش به د ځنې خلکو د پاره ځنې خلک کوي لکه فرشتي به سفارش کوي انبیای کرام به شفارش کوي او دغه رنګي شهیدان
علما کرام قاریان حافظان دوی به چې کوم دینو سفارش کوي نیکان مؤمنان او د چا د پاره به کوي د هغه خلکو د پاره چې هغه ته الله تعالی اجازت ورکړي دا هغه د پاره الله تعالی اجازت ورکړي لکه دغه یو آیات راوړوي هغه باندې آیات چې دینو حل کیږي دا مسله په ټوله حل کیږي صفحه نمبر 288 او آیات نمبر دی 109 یوم ایذن په دغه ورځ باندې 288 صفحه یوم ایذن په دغه ورځ باندې لا تنفع الشفاعه فائدہ باور نکی شفارس الا مگر من هغه چاته اذن له الرحمن چې اجازت وکي داغه د پاره مهربان ورضی له او راضی شوی داغه د پاره الله تعالی قولا د وینانا د وینا داغه د پاره د وینا په اعتبار سره الله راضی شوی او چاته اجازت ورکړي چې ته سفارش وکړه د پاره نو داغه د پاره بچ دینو به سفارش کی دي ته ویل کیږي شفاعت اذنی او دلته چې کومه مسله ذکر ده په دې آیت الکرسی کې هم دقه ده من ذا الذی سوق دی هغه کس یشفع چې هغه به سفارش وکي عنده داغه په دربار کې د الله تعالی جلال او داغه چې کوم دینو داغه هغه لوی دلته په دې آیت کې ذکر کیږي چې سوق دی چې هغه به دومره زړور شي او هغه به د الله په دربار کې شفاعت وکي الا باذنه مگر په اجازت داغه باندې او د اجازت نه وروسته به چې کوم دینو بیا شفارس کیږي او دی وجنه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې زبر د عرش ته دلاندې بز چې دینو سجده وکم اخر له ساجدا او زبر به د الله تعالی هغه تعریفونه بیان کوم چې هغه وس ماته نه دی معلوم او بیا به الله تعالی ماته و فرمایي چې ارفع راسک واسال توتا واشفع تشفع سر پورته کا او غاړه تا ته چې دینو درکړی کیږي او بیا به او چې ته کوم سفارش کې نو هغه به قبلي نو به هر حال د دې ټولې مسئلې خلاصه دا شوله چې په قیامت کې به شفارش به یي خود زور سفارش د چا نه چلیږي د شفارش به یي د اجازت نه پس به او اجازت به چې کوم دی نو هغه د نبی له صلوات و سلام د پاره به اول او دا غي نه وروسته بیا چې شفاعت کیږي نو مؤمن به د مؤمن د پاره کوي او دغه رنګي چې کم یو کس د دې دنیا نه په صحیح عقیده باندې تل او هغه به کوي او دا کس د پاره به کوي چې ګناهونه ډيري خو عقیده برابر دلته نور ډيري خبرې دي چې هغه قصدن ما پرې خو دي ځکه درس به وګديږي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم پوهه د الله تعالی په سبانه چې مخکې د دین دي و ما په سبانه خلفهم چې رستو د دین دي د بندګانو هر حالت الله تعالی ته معلوم دي ولا يحيطون او دای نشی راګرولې به شی انڅ شی من علمه د علم د الله تعالی نه الا مگر بما هغه څه شاء چې وغاړي الله تعالی د الله تعالی معلومات چې څومره دي داغه ذره ذره چې هغه بنده ته حاصلېږي نو دا داغه یو ذره ده او هغه داغه ټول نه ده داغه مثال د سری لکه حضرت خضر علیه السلام چې حضرت موسی ته فرمایلو چې کله هغه په دریاب په دریاب کې سفر کولو نو یو مرغۍ رااله او هغه وي هغه چې دینو د سمندر نه په مخوکه کې چې کم دینو وبه چوته کې نو حضرت خضر هغه ته فرمایل چې زما علم او ستا علم د الله تعالی د علم په نسبت باندې د سیدی لکه د دریاب نه چې دا وبه څومره کمی دي دغه رنګ زما او ستا علم نور د الله تعالی علم هغه سمندر د خزانه ده خلق داغه احاطه نشي کولای خو که احاطه کوي الله تعالی فرمای الا بما شاء مگر دا چې زی او غاړم نو الله تعالی څنګه غواړي په دې طریقې سره چې چاته الله تعالی وحی وکي لکه پیغمبران یا الله تعالی یو پټه خبره د الهام په ذریعہ کې د چا په زړه کې واچي یا کرامتن یو ولی ته الله تعالی یو خبره چې کوم نه وروخای دا کېدل شي دا بعید نه ده خدا کرامت ته دا د ولی په خپل اختیار کې نه دی وسع کرسیه السماوات پراخه شوی دا رسیدلې دا کرسی د الله تعالی اسمانونو ته ول ارض او زمکه ته دا بل جمله ده اتمه د دې په اړه کې علما ډېر وضاحتونه کړي دي چې د الله تعالی د کرسی نه څه مراد خو چونکې احادیث مبارکو کې د دې صرف دومره وضاحت راغله دي چې کرسی د الله تعالی دا د عرش نه وړه ده او دا د نور دا د الله تعالی د عرش په نسبت باندې د سیدا لکه په یو صحرا کې چې کوم دی یو غوتمه واچي یو صحرا غټه صحرای او پاره کې یو غوتمه پرته نو داغه غوتمي ورکوټه والے دا صحرا په نسبت باندې ډیر زیات وړو کې نو دغه رنګي
دا کرسی چې کم دی نو دا دغه عرش په نسبت باندې د سیدا لکه دغه ګوتمه چې د صحرا په نسبت باندې واخ دومره وړه، او بیا عرش به څومره چې د کرسی په باره کې الله تعالی فرمایي چې دا اسمانونو او ځمکې ته رسېدلی ده، نو عرش به چې کم دی نو بیا څومره وسیع. به هر حال ځینې علما کرام دلته تعویل کوي او هغې فرمایي چې د کرسی نه مراد د الله علم دی، چې د الله تعالی علم ځمکې او آسمان ته رسېدلی دی. خو داسې قسمه آیتونه چې هغه په ظاهره کې د هغې مقصد په احادیثو مبارکو کې نه ذکر شوی، علما کرام ذکر کوي چې په ظاهره کې څنګه دي بس دغه شانتې چې دی نو ته د هغې مقصد ویوه، نور د هغې په کیفیت کې مه پرېوځه چې دا به څنګه یي داسې کرسی به چې موږ څنګه کرسی باندې کینو. نه چېرته دا سوچ کې رانولې چې دا به داسې کرسی یي، نعوذ بالله الله به پې داسې کیني. الله تعالی فرمایي لیس کمثله شی، زما په شانته څوک نشته دی، د هغه صفات د هغه په شانته چې نو څوک نشته، د هغه د افعالو په شانته د چا کارونه نشته. وسع رسېدلی دی کرسیه علم د هغه السماوات اسمانونو ته والارض او ځمکې ته، یا دغسې معنا وله وکړه پراخه شوې ده کرسی د الله تعالی اسمانونو ته والارض او ځمکې ته. ولا یعوده او نه ستړی کوي الله تعالی حفظهما حفاظت د دې ځمکې او اسمان، په دې باندې الله نه ستړی کېږي. وهو العلی او دا الله تعالی ډېر اوچت دی په اعتبار د صفاتو سره، العظیم لوی دی په اعتبار د صفات په اعتبار د ذات سره. لا اکراه فی الدین نشته دی زور زبردستی فی الدین په قبلولو د دین کې. سوال راځي چې دې آیت نه خدا معلومیږي چې په دین کې زور زبردستی نشته، نو چې په دین کې زور زبردستی نشته نو بیا مسلمانان جهاد ولې کوي؟ جهاد کې هم زور زبردستی په کافرو باندې. دویمه خبره چې کله یو کس غلا وکي نو بیا په اسلام کې په هغه باندې حد او سزا ولې جاری کیږي چې د هغه نه لاس کټ کیږي؟ یا شادي شوده زناکار زنانه او زناکار سړی هغه چې دی نو په کاڼو باندې ویشتلی کیږي، دا هم زور زبردستی ده. نور چې څومره احکامات دي هغې ټولو کې دا زور زبردستی شو. نو بیا د لا اکراه فی الدین چې په دین کې زور زبردستی نشته، د دې څه مقصد شو؟ د دې مقصد دا دی علما کرام ذکر کوي چې یو زور زبردستی په چا باندې کول دي؟ د دین او د ایمان او د عقیدې په قبلولو باندې. چې یو کس کافر دی او ته د هغه په سر باندې چې کوم دی نو تورک دی او ته ورته وایې چې شابه کلمه ووایه او کنه وژنمه دی، یو دا دې ته ویل کېږي زبردستی کول په چا باندې د عقیدې په قبلولو کې. دویمه زبردستی د کلمې او د عقیدې د قبلولو نه وروستو د اسلام احکامات په هغه باندې په منلو کې چې دی نو دا اولنی قسم د کم د زبردستی چې کم دی نو دا په شریعت کې نشته. چې یو کس کافر دی او تی په زور مسلمانۍ نو دا شریعت کې چې دی نو نشته دی. دغه وجه ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یوه نصرانی زنانه ولیدله بوډۍ وه او هغې له دعوت ورکړو د اسلام. هغې ویلې اني امرأة عجوزه وقد قرب الی الموت، زه بوډۍ ښځه یم مرګ راته نږدې دی، نو څله چې دی نو ماته ته دعوت راکړې د اسلام، پرېږده چې زه په دې خپله عقیده باندې مړه شم. نو حضرت عمر دا آیات تلاوت کو لا اکراه فی الدین، او بیا وفرمایل چې الله ته ګواه اوسه ما خپله غاړه په دې ازاده کړې. نو دې ته ویل کېږي زور زبردستی چې د هغې اجازت نشته دی. باقی زور زبردستی په احکاماتو کې نو هغه بالکل شته دی چې اسلامی حکومتي نو هغه به په خلکو باندې د اسلام چې کوم احکامات دي د هغې د منلو په باره کې زور زبردستی چلی. څوک به شرابو ته نه پرېږدي، څوک به زنا ته نه پرېږدي، څوک به چې دی نو ډمتوب ته نه پرېږدي. دغه خو د دې حدیث مقصد دی که نه چې من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. دا زموږ د تبلیغین ورونو دا چې کوم تبلیغ دی دا خو سوال او منت دی. اصل تبلیغ چې کوم دی چې هغې کې د توري او د زور نه چې دی نو کار اخیستل دي، هغه چې دی نو هغه دی چې کوم اسلامي بادشاه ته د هغې اجازت دی او هغه به یې کوي چې په لاس باندې به چې دی نو منع کوي، یا چې دی نو هغه که د لاس طاقت د چا نه نو بیا چې دی نو په ژبه باندې چې د هغې ته ویل کېږي دعوت سوال زارۍ باندې، او که دام نه د چا طاقت کې نو بیا په زړه باندې چې کوم دی نو یو شی بد ګڼل او دا ویل چې یاره زما طاقت پیدا شو نو انشاءالله دا به زه چې دی نو ختموم هغه، او دا په زړه کې ساتل. که چېرته د زړه نه دام ووتله چې یو شی ستا په مخ کې کېږي او ته هغه مجلس هم نه پرېږدي او هغه کار د ګناه دی او نه هغه خلک چې کوم دی نو منع کې
نه په لاس باندې نه په ژبه باندې. نو حدیث مبارک کې راځي چې په آخره کې چې دا کومه مرتبه ده نو ذالک اضعف الایمان، دا انتهایی کمزور ایمان دی. وليس وراء ذلك خردل من ایمان، د دې نه اخوا ذره برابر چې دینو به ایمان نه پاتې کیږي. چې نه په ځله باندې بد ګڼي او ته اوس چې دینو په هغه کې شریک کیږي. د دعای قنوت چې دینو هغه مسأله تا ته نه ده معلومه، په دغه وخت کې به چې دینو د نه یره شي چې ونخلع ونترك من يفجر، چې یا الله کم کس تا نافرمانی کوي هغه موږ د خپل مجلس نه وباسو، او که چېرته په هغه مجلس کې نافرمانی کیږي ستا نو موږ ونترکو او طاقت زمونږ نه نو هغه مجلس به موږ پرېږدو. ونترکو من یفجر، په دې باندې عمل چې دی نو ډېر ګران. لا اکراه فی الدین، نشته زور زبردستی په قبلولو د عقیده کې، په قبلولو د دین کې. قد تبین الرشد، ولی نشته؟ ځکه چې خامخا په تحقیق سره ښکاره شوې ده لاره د هدایت من الغی، د لارې د ګمراهۍ نه. فمن یکفر، پس هغه څوک چې کفر وکړو بالطاغوت، د عبادت د غیر الله نه. طاغوت هر هغه شی چې د هغه بندګي کیږي او هغه د هغه په بندګۍ په خپل بندګۍ باندې راضي، هغې ته طاغوت ویل کیږي. دلته چې کوم دی نو د طاغوت معنا شیخ القرآن غلام الله خان صاحب د تعلیم القرآن والا په جواهر القرآن کې د شیطان سره کړی ده. نو او هغه معنا د نور مفسرینو نه را نقل کړي چې هغه وی د طاغوت نه مراد شیطان دی، چې هغه خلق خپل بندګۍ ته چې کوم دی نو رابلی. نو یو کس را پاسېدلی دی او په هغه باندې کتاب لیکلی، دومره ظالمان دي د انصاف نه خالی. هغه وی چېرې شیخ غلام الله خان صاحب کافر شوی. ولی کافر شوی؟ وی ځکه چې هغه د طاغوت معنا په شیطان سره کړی ده، او د طاغوت چې کوم مطلب دی نو هغه چاته ویل کېږي چې د هغه بندګي شوي. چې د هغې بندګي کېږي، نو چې بندګي د هغه کېږي او ته د هغې معنا کې په شیطان سره، نو بیا خو د بندګانو د پیغمبرانو د فرشتو د هغو هم چې دی نو بندګي شوې ده، بیا خو ستا په نیز باندې نعوذ بالله هغه هم شیطانان شو. حالانکه شیخ غلام الله خان صاحب دا معنا چې را نقل کړي دا د نورو مفسرینو نه، امام ابن کثیر، امام ابن جریر، غټ غټ مفسرین دي، خو دیو هغه نه دي کتلي، صرف د زد او د عناد دپاره زمونږ د استادانو د هغو هغه تفسیرونه مطالعه کوي د دې دپاره چې څه ځای قابل اعتراض پکې مونږ وګورو او په هغې باندې مونږ اعتراض وکړو. نو د دې وجې نه زمونږ استادان دلته چې دی نو هغه معنا د شیطان کوي، خو په دې باندې ځان پویه کوي چې دلته د طاغوت نه مراد هر هغه کس دی چې هغه په خپله بندګۍ باندې چې دی نو راضي او هغه دعوت ورکوي خلکو ته چې تاسو زما بندګي وکئ. دقه اعتراض چې دی نو د قرآن کریم د بل آیات په باره کې مو چې کله دا آیت د سورت انبیاء رالی انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، الله تعالی فرمای تاسو چې د کم شیونو بندگی کوي حسب جهنم، تاسو چې دینو د جهنم خشا کې وي. چې دا آیت رالی نو مشرکینو بس لاسونه وپړقول او وی ویل ښه چې داسې خبره یي چې د چا عبادت شوی او هغه جهنم ته ځي، نو بیا زمونږ لات او منات او عزا او زمونږ بوتان دا دې لاړ شي خیر دی، ځکه چې مونږ خو د حضرت عیسی بندګي لیدلې ده چې هغه شوې ده، د حضرت عزیر هغه چې شوې ده، نو چې هغه ځي جهنم ته نو خیر دی، زمونږ معبودان هم دې لاړ شي. نو دلته چې ته اعتراض کې په دې د شیخ غلام الله خان صاحب په معنا باندې، نو هلته قرآن کریم په آیات باندې اعتراض وکړه کنه، هلته بیا سکي هلته خو الله تعالی فرمایي انکم وما تعبدون من دون الله، بیا الله تعالی ته دا وویل چې الله عبادت خو د حضرت عزیر او د عیسی هم شوې ده، نو بیا به هغه هم دوزخ ته ځي. د دې وجې نه دلته معنا دا کوي زمونږ استادان چې د طاغوت نه مراد هر هغه کس دی چې د هغه بندګي شوي او هغه د خپلې بندګۍ باندې راضي، او دا چې دی نو پیغمبران په دې باندې نو. حضرت عیسی علیه السلام په خپله فرمایي ان الله ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. د حضرت عیسی علیه السلام دا بیان چې قیامت کې باغت الله تعالی فرمایي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، تا خلکو ته ویلو چې زما او زما د مور بندګي وکي، هغه لس جواب د خپل صفایي د پاره کړی، لس جواب
او هغه په قیامت کې کیږي، خو الله تعالی موږ ته وس نه چې نو قران کریم کې ذکر کړی او پاغي کې هغه خپل براءت ذکر کوي چې یا الله ما ته نه دی ویلي ان كنت قلته فقد علمت، کما ویلی نو ته خو خبري چې ما په کوم وخت کې ویلي. فمن يكفر بالطاغوت، پس هغه څوک چې کفر وکړو د بندګۍ د غیر الله نه، ويؤمن بالله او ایمان راوړ په الله تعالی باندې، فقد استمسك، پس خامخا منګولې ولګولې هغه بالعروة الوثقى، پاغه کړۍ مضبوطه باندې، لن فصام لها، چې نشته دې ماتېدل د هغې دپاره. چې دا دوه خبرې په چا کې رالی، یو په الله ایمان، یو د هر معبود د بندګۍ نه انکار کول. نو الله تعالی فرمای د مضبوطه کړۍ چې دی نو ونیوله، چې د هغه کړۍ نه چې کوم دی نو د هغې له ماتېدل نشته دی. اوس دا مضبوطه کړۍ څه شی ده؟ د یو کس په باره کې امام ابن کثیر صاحب ذکر کړی دی چې هغه فرمایي زه جومات کې ناست وم، یو سړی رالی او د هغه د مخ نه چې دی نو خشوع عاجزي چې دی نو معلومېدله. هغه 2 رکعاته وکړل، خلکو هغه ته داسې کتل او یو بل ته یې ویل چې دا سړی جنتي دی. بیا هغه سړی د جومات نه ووتلو او لاړی. نو دغه کس وایي چې زه په دې سړي پسې لاړم، د هغه کور ته ورغلم، د هغه سمې خبرې اترې وکړې. بیا مې ورته وویلې چې تا ته دا پته نشته دی چې ستا په باره کې خلک وایي چې ته جنتي. وایي هغه ویلې چې چا دپاره دا مناسب نه دی چې په دنیا کې د چا په باره کې دا وایي چې دا جنتي دی. خو زه که دی دا خبره کوي نو زه تا ته هغه وجه وایم چې دی ولې دا زما په باره کې دا خبره کړې. ویل ما ویل چې ویل هغه ویل چې زه د نبی علیه السلام په زمانه کې ما خوب ولیدو چې زه په جنت کې یم او یوه ستنه ده د وسپنې، او هغه ستن دومره اوږده ده چې ښکته ځمکې ته رسېدلې ده او په سر کې چې کوم دی نو آسمان ته هغه تلې ده او په سر کې کړۍ ده. نو زه ما ته یو کس ویلی چې استمسک بالعروة الوثقى، په دې کړۍ باندې چې کوم دی نو منګولې ولګوه. ما کوشش وکړو خو هغه زما نه چوته وه. یو کس رالی او زه چې دی نو چوت کومه، نو ما هغه کړۍ مضبوطه ونیوله او زه رایق شوم په داسې حال کې چې په خوب کې ما وی چې بس کړۍ زما په لاس کې ده، یعنی په خوب کې په دغه کړۍ مې نیولې وه او رایق شوم. داسې نه چې په لاس کې مې کړۍ وه، نه په خوب کې مې کړۍ په لاس کې وه او په دغه حالت کې رایق شوم. نبی علیه الصلاة والسلام خواله رالم، نو نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل چې دې کړۍ نه مراد چې دی نو هغه اسلام دی، او مطلب دا دی چې ته به ایمان راوړي او ته به چې کوم دی نو په دغه کړۍ باندې منګولې لګې تر دې پورې چې ته مړ شي، مرګه پورې به دې په دې باندې چې دی نو منګولې لګولي. دا شخصیت حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې دا مخکې یهودي او بیا مسلمان شو، خپل اسلام چې دی نو ښایسته کو. نو الله تعالی فرمایي چې داسې اسلام دا کړۍ چې دا چا ونیوله د دې دپاره انفصام نشته، انقطاع ولا نشته، لن قطاع لها من الجنه، دا به تابع چې دی نو جنت ته رسي. زمونږ استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب رحمه الله هغه به فرمایل چې دې مثال داسې دی چې هغه دیوال دی او دلته ته د دیوال دغه دروازې نه ته یو پړی راوستی دی او یو ړوند سړی دی او هغه دا رسۍ ونیسي، دا پړی ونیسي او هغه غواړي چېرې زه د دې دروازې نه بار ته وځم. نو دا چې ده دا رسۍ نیولي نو دا به سیده چې دی نو هغه دروازه باندې وځي. نو یو کس که چېرته هغه اسلام مضبوط نیسي او قرآن کریم باندې منګولې لګوي نو هغه به خامخا چې دی نو جنت ته ځي، ځکه الله تعالی فرمایي لن فصام لها، د دې دپاره چې دی نو ماتېدل نشته دی. خو په دې شرط باندې چې دا کړۍ او دا کړۍ چې دی نو دا د خپل لاس نه ونه باسي. یو کس دی او هغه اسلام قبول کو بیرته چې دی نو پرېښودو مرتد شو، نو هغه خو کړۍ پرېښوسته، په دې کې خو د کړۍ څه ګناه نشته دی. لن فصام لها، چې نشته دی ماتېدل د هغې دپاره د جنت نه. والله الله تعالی سمیع اوریدونکی دی، علیم پویه ذات دی. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو، انفقوا خرج کې تاسو مما دا وسنا رزقناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته، من قبل ان یاتی یوم، مخکې د هغې ورځې نه، مخکې د هغې نه چې راشي یوم یوه ورځ، لا بیع چې نه به اخیستل خرڅول په هغې کې، فیه په هغې کې، ولا خلة او نه به دوستي د کافرانو، ولا شفاعت او نه به سفارش یعنی د کافرو د زور شفارس، والکافرون او کافران هم الظالمون هم دی ظالمان دی. الله تعالی چې دی لا اله
نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه یو الله تعالی دی. الحی همیشه ژوندی دی، القیوم ولاړ دی په تدبیر د عالم باندې، چلونکی دی نظام د جهان لره. لا تاخذه ننیسی هغه لره سینة پرکالی ولا نوم خوب. له خاص داغه د پاره دی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، و ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. من ذا الذی څوک دی هغه کس یشفع چې سفارش به وکړي عنده د الله په دربار کې الا باذنه مگر په اجازت دغه باندې. یعلم پوهه دی الله تعالی ما په هغه څه باندې بین ایدیهم چې مخکې د دینه دي، و ما په هغه څه باندې خلفهم چې رستو د دینه دي. ولا یحیطون او دا خلق احاطه نشي کولی نشي راګیرولی بشین یو شي لره من علمه د علم د الله تعالی نه الا مگر بما هغه څه لره راګیرولی شي شاء چې وغواړي الله تعالی په وحی سره. وسع پراخه شوې ده کرسی د الله تعالی السماوات اسمانونو ته والارض او ځمکې ته. ولا یؤوده او نه ستړی کوي الله تعالی لره حفظهما حفاظت د دې ځمکې او اسمان. وهو العلی او خاص دغه الله تعالی اوچت دی العظیم لوی دی په اعتبار د ذات سره. لا اکراه نشته زور زبردستی فی الدین په قبلولو د دین کې. قد تبین الرشد خامخا واضحه شوې ده لاره د هدایت من الغی د ګمراهۍ نه. فمن یکفر پس هغه څوک چې کفر یې وکړو بالطاغوت په بندګۍ د غیر الله باندې ویؤمن او منګولې ولګولې بالله په دین د الله تعالی باندې فقد استمسک پس خامخا د مضبوطه ونیوله بالعروة الوثقی کړۍ مضبوطه لن فصام لها چې نشته دی ماتېدل د هغې دپاره د جنت نه. والله الله تعالی سمیع اوریدونکی دی علیم پوهه ذات دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.